ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نن بیان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق صرف دمره ده چې علماء په منځ کې په دوو خبرو کې لږ اختلاف ده. یو دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان څومره وو، او دویمه دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی وو او کنا. بدا دو خبرې نن ستاسو مخ کې عرض کوم. عزیزانو علماء ټول په دې طرف باندې دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان چې دي هغه یو سل او دولسو. امام سے رحمت الله علیه د 112 استادانو نه سبق ویلې چې په هغه استادانو کې یو امام جعفر صادق رحمت الله علیه هم. امام جعفر صادق رحمت الله علیه دا هغه امام دی چې کوم متعلق اس شیعہ لگیا دی او فقہ جعفریہ چغی وہی. نو عزیزانو عرض داو چې مونږه د فقه حنفی چغی وهو او شیعه چې دی هغه د فقه جعفریه چغی وهي. نو کپ فقه جعفریه او فقه حنفی کې اختلاف وی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا فقه امام جعفر صادق نزدا کړي وا. نو بیا ولی د امام جعفر صادق فقه جدا ده او د امام ابو حنیفه فقه جدا ده. خبره دا نه ده. خبره دا ده چې دا چرته ثابت نه ده چې امام جعفر صادق په خپل لاس باندې د فقه د کوم کتاب تصنیف کړي. دا فقه جعفریه چې دا یو نیم سل کال رستو د امام جعفر صادق د وفات نه یو نیم سل کال رستو دا د شیعو مليانو تدوین کړي.
نو د شیعه مولا خو بیا خپل خوخه ده چې هر څه پکې لیکلي دی هغه لیکلي ځکه چې مولیانو په هر زمانہ کې د خپل مذاق مطابق لته خوالی دي کړ قران کې راځي ويل للذين يكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هلاکت وی د اغلا سونو د پاره چې دی لیکلو کی او بیا وایي چې دا د خدای کلام دی دا د يهودو د علماو په حق کې خدای پاک ویلي دي چې غریب په خپل لاس لیکلو کړه او قوم ته به یو شی پیش کړ چې دا د خدای کلام نو الله وی چې وایلن هلاکت او تبعید وی بعض مفسرین وایي چې وایل دا هغه کنده ده په جهنم کې چې هر ورځ جهنم هم او یا کرته د دې کندې نه امان غواړي نو عزیزانو عرض می داو چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې د لاس د فقه تصنیف شته خدا ملک نه دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 112 استادان دویمه خبره دادا چې د څومره لوی علم مالکو د دې اندازا علما لګولش عزیزانو دې اسیو د قیاس درته وایم نو رافقی جزئیات خو زه تاسو په پویول نشم ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضیو او یو کیس ورته راغی چې صاحب یو سلور کس ناستو او مار راغی مار په دې یو کس داسې مار وروختو د ځان نه لړکو په دې دویم ورو غورځېدو د دویم ځان نه چې لړکو په دې دریم ورو غورځېدو د دریم چې ځان نه لړکو په دې سلورم ورو غورځېدو دا سلورم یې وچی چلو مړ شو دا یو مقدمه راغله ابن ابي ليلى تا نو ابن ابي ليلى توس دا فیصله کول دي چې دا مړی چې مارو چی چلو د دې مار چون کی دیت بسوک ورکی په دې درو کې تاوان بدل دی مړی څوک ورکی ځکه چې دا خو قتل خطا ده او قتل خطا کی دیت ورکول ضروری وي نو د دې دیت به دې درو کې څوک ورکی ابن ابي ليلى فیصله ورکړه چې داړم بنه سره چې پچا مار ورختلو او د پاغه ورو غرزیدو نو دا معاملې د دنه شروع وا نو تاوان به داړم بنه سره ورکړي نو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضیو خلکو من لړم بي سړی نه تاوان واغسو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا مسله پیش و چې صاحب داسي یو کیس شوو او ابن ابي ليلى دا فیصله وکړه امام صاحب وی چې الله دې رحم وکي په ابن ابي ليلى باندې دا فیصله شپاره سنه غلطه کړې خبره دا څنګه ده اوس دا قیاس ته اوس قیاس د علماء یو د داسې علماء لکه ابو حنیفه ګوره زما د لاس ته ګوري امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مار چراغ او په دیړومبي سړی وروخاتو او د ځان نه لړکو په دې دویم وروخاتو نو دا دویم یو چې چلو که بچ شو تاسو وای بچ شو امام صاحب وی چې دا دویم بچ شو نو دا ډومبنه سره اخلاص شو
د چې پچا ور غرزولې وا بچ شو چې بچ شو نو د اخلاص شو د دویم چې ورو غرزولو په دې دریم باندې نو دا دریم بچ شو کوي چې چلو بچ شو نو دا دویم هم خلاص شو ٹھیک شو ځکه چې د دې په عمل خو یو بلو نه چې چلې شو نو دا دوه خلاص شو خبره په دا او په دکې ده دې سړی چې په دې ورو غرزولو دا یو چې چلو اوس مجرم دا دریم دی مجرم درېمم اله دی چې اوس بدا کته شي چې د درېم چې په دې سلورم سړی مار ورو غرزولو نو دا سلورم پاغه ټکی وخوړو او کس سات پسې وخوړو نو امام صاحب وی چې کدی درېم سړی چې په سلورم مار ور غرزولې دي کپا ټکی خوړلې خو تاوان په دې درېم دی او کس سات پسې خوړلې نو دا درېم هم خلاص دی د دې سلورم خپل سستی و دبم ځان نټېله کړي وکړه ما په دې خبره پوښتنه دا قیاس د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ابن ابي ليلى ته خبره ورله چې امام صاحب خدا سي وي ابن ابي ليلى بادشاہ ته رپورټ وکړو چې دا امام ابو حنیفه چې وینو زه فیصله نه کوم زه فیصله وکم او دی وی چې د پکې دا غلطي کړې ده د بادشاہ راغوښتو چې یا به زما قاضي کېږي او یا د جیل تاچو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې قاضي کېده خو خکار ده لوی منصب به زما لاس کې راشي خو ما د بادشاہ قاضي توب ته د پیغمبر یو حدیث نه پریدي یو حدیث را پورن خطه ده ام نه پریدي چې زه قاضي شم نو بادشاہ ورته ویل چې کوم حدیث ته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د قوم مشر او د قوم قاضي شي ذبح بغیر سکین اغا لال کړي شي بغیر د چړې نه نو زه قضا ستا زکه نه قبلوم چې د پیغمبر دا حدیث مې ستا قضا ته نه پریدي کم سړی چې د قوم مشر شي به تیغه حلال کړي شي به تیغه نو زه ځان به تیغه نه حلالوم زه د قوم قضا او مشري نه کوم واغستو په جیل کې واچولو او په جیل کې ور سره داسې عملو کو چې هغه په جیل کې وفات شو نو عرض مې داو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی صحابي چاته وای چې پیغمبري لیدلې تابعی چاته وای چې هغه صحابي لیدلې علما لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلې دي 72 صحابه علما لیکي چې په دې کې دا شرط نشتا چې په نابالغ توپ کې نابالغ معصوم پیغمبر لیدلې نو هغه د صحابه رتبه ده او نابالغ معصوم صحابي ولیدو نو داغه هم د تابعی رتبه ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلي لہذا امام ابو حنیفه تابعی ده په دې تابعی توپ کې فائدہ صدا فائدہ صدا فائدہ پیغمبر ویلې ده چې خیر القرون قرنی بهتره په زمانو کې زمانہ ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زمانہ چرته وا یا چرته پیدا بشي پیغمبر وی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم نو بهتره په زمانو کې زمانہ ده چې هغه د صحابه او دور دی ثم الذين يلونهم بیا هغه زمانہ بهتره ده چې کما زمانه ته نږدې ده نو د دې زمانه ته نږدې بیا د تابعین زمانہ ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه حدیث لاندې د پیغمبر په دغه ذات کې ده
چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم. نو امام ابو حنیفه په هغه بهتره زمانہ کې دی چې هغه کې بیا یو امام بل نشتا، دا ټول د نبی ارستو. دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند. عزیزانو امام شافعی رحمت اللہ علیہ دویم امام دے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ او د امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ په منځ کې څه لږ اختلاف دی. دریم امام دے امام مالک رحمت اللہ علیہ. سلورم امام دے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. دا سلور امامان دی. نمبر په نمبر د دې بیان ستاسو مخه ته برازي. امام شافعی رحمت اللہ علیہ د امام صاحب نا لګرستو دی. په اسلامی قوانینو کې دو قسم اختلاف وی. یو اختلاف په اصولو کې وی او یو اختلاف په فروعو کې. دائمہ مجتہدین په منځ کې اختلاف د اصول نشته. په اصول کې ټول ائمه مجتهدین چې دي دا متفق دي. اختلاف چې دی هغه په فروع کې دی او فروعي اختلافات لا دومره زور ورکول چې مونږ په یو بل ته کافر وایو، دا په اسلام کې حرام او ناروا دي. عزیزان اوس کتا سو خیالو کوي مونږ بعضې وخت کې یو جماعت کې پیښ شو چې الته خلقو په مانځه کې لاسونه دلته پسینه ایښي. یا مانځه کې هغې رفع الیدین کوي، رکوع ته چې ښکته ځي نو لاسونه داسې کي او بیا ښکته لاس. د هغې نه چې لږ اخوا دېخوا څه وګورو نو یک دم په فتوا ولګو چې دا خالقه کافر دي، بل شان منس کوي. څنګه بل شان منس کوي؟ وای په مانځه کې په لاسونو اشاره کوي. یا په مانځه کې ولدوالین نرستو آمین په زور وای. نو بیا ګرځو
تا ته وایم بل ته وایم دې جومات کې خو داسې خلک وو یاره یو ځای کې پېښ شوی او ما مانځه کې داسې چل کولو رستو به آمین په زوره وویل تا دی دا شرارت پسې به ټوله ورځ ګرځو یو بل سره به دا خبرې کوو. نو دا بدبخت قوم چې دی خبر نه دي، دا نه پېژني چې اصول څه ته وایي، دا نه پېژني چې فروع څه ته وایي. لنډ غوندې مثال درته وایم، په مانځه کې دا ولاړه دا د اصولو د صلات نه دی، دا د ارکانو د صلات نه دی. لاس دلته ایښول یا دلته ایښول یا زوړن نیول دا د فروع د صلات. که یو سړی په مانځه ودرېدا او نیت یې وتړل او لاسونه بالکل زوړن نیولي او الحمد او سورت یې ووې او رکوع ته لاړو، مونځ کېږي که نه؟ دا خو ما اوس ووې که نه؟ تاسو خو ستاسو مذهب دا دی چې مونځ یې ونه شو. ولې لکه وایي لاسونه یې زوړن نیولي. نو اختلاف دائمه مجتهدینو منځ کې دا لوی رحمتي. اوس د امام ابو حنیفه او د امام شافعي منځ کې اختلاف دی. لیکن د تعلق عالم ګوره، د اندرون د صفای عالم ګوره. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته به کومه مسله کې څه مشکل پیښ شو نو زه به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر ته لاړم، چې قبر ته به لاړم نو هلته به مې 2 رکعاته نفل وکړه. نو د امام شافعي مذهب دا دی چې هغه په منځ کې رفع الیدین کوي، لاسونه دلیږي. و امام شافعي وایي چې د امام صاحب د قبر سره به ما نفل کول نو ما به رفع الیدین هم نه کول او په سینه به مې لاس هم نه کېښو، لاندې به مې لاس کېښو، ځکه چې د دې قبر والا مذهب دا نه و نو دنه ماله حیا راتله. خو به کې څوک داسې چا سره چې ستا اختلاف وي او ته د هغه قبر ته به لاړ شي او 2 رکعاته نفل به وکړي او دعاګانې به وکړي چې خدای دا مشکل زما آسان کړي. د امام شافعي سره د اختلاف د امام ابو حنیفه سره د هغه په قبر به نفلونه کول او بیا به خپل مسلک پرېښو چې د دې قبر والا مذهب دا نه دی چې دی خفه نه شي چاته. تاسو خیال راکړئ. امام شافعی رحمت الله علیه دا څوک د کم ځای و کم ځای کې پیدا و او بیا علم په کم ځای کې کړو، دا بیان دی نن. عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه د خپل نوم چې دی محمد او د پلار نوم ادریس، نو دی وایا محمد ابن ادریس. د سلسله د نسب چې ده هغه په 6 پشت کې
د عبد المطلب او عبد مناف سره لګي. عبد مناف چې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکو، نو دا شافعی چې او دا د عبد مناف زویو. نو گویا پشپگم پشت کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ چھ دے دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نسب دے. نو دتا شافعی زکا وئی چھ نسبت اغا نکتا کیگی چھ دا غر نکا نامہ چھ دا شافعی وا، نو دا نک په نوم مشهور شوی دی ځکه چې داغه نسبت د پیغمبر د نیک سره کینی د خپل نوم چې دی هغه محمد او د پلار نوم ادریس. نو امام شافعی ته شافعی ځکه وایي چې نسبت هغه نیک ته شوی. بیا د مور چې وا هغه څوک وا، د مور چې وا د مور سلسله نسب چې ده د حضرت علی صاحب د ترور سره لګي. پدرم پشت کې تقریبا هغه د حضرت علی د ترور سره لګي، یعنی د مور د طرف نه د حضرت علی هم نسب ده او د پلار د طرف نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده. نو گویا دا په خاندان رسول کې شمار ده او سید ده. پیدا شوه کله ده؟ پیدا شوه امام شافعی رحمت اللہ علیہ د امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ د وفات پشپا باندې پیدا شوه. په کوم شپه چې امام ابو حنیفه وفات شو نو په هغه شپه باندې امام شافعی پیدا شو. علماء لیکي چې دا سا عجیب و غریب واقعہ ولی رونما شوا چې یو طرف ته لوی امام د دین وفات کیږي او بل طرف ته لوی امام د دین پیدا کیږي. نو علماء یو لطیفه ورپسې جوړه کړه چې دا قصه داوا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ژوند دی نو امام شافعی ته نه دنیا ته نشو راتله. دا علماء مذاق دی. ځکه چې یو رڼا موجود و او عظیم رڼا چې ټوله دنیا رڼا کړې و، نو دی وجنا بل رڼا دنیا ته نشو راتله. نو امام صاحب چې موجودو نو امام شافعی ته نه نشو راتله، خو چې دی وفات شو نو هغه دنیا ته راغی. عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه چې پیدا شو دی چې د 9 کالو شو نو قرآن ورته یادو چې د 9 کالو شو نو ټول قرآنی بیا یاد کړو. زمونږ د طالبانو نه کله زه تاسو کوم اور سړی به دې
دا تنبه به د تنې نه پناه کیږي. هلکه څه چل کې استاد وی قرآن یادوم څومره سپاره دې دا ویل اوس په درېمه کې ما نو تر اوسه دې څه خرڅاړو خدای دې ورکا غاټ سنډا بې. امام شافعی رحمت الله علیه عمر چې 9 کاله شو نو قرآن یاد کړو بیا او د عمر چې 15 کاله شو نو موطا امام مالک یاد کړی و بیا. علماء ورته ورځ وی چې تا ته موطا شروع کو. امام شافعی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې موطا ما ته شروع کوي ما تاسو غوږ دی او موطا کتابونه مخه تکې دی او واوري چې زه درته واورم. نو علماء مخه ته موطا کتاب کې خو او واوري چې زه درته واورم. نو علماء مخه ته موطا کتاب کې خو او امام شافعی ورته شروع شو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول موطا امام شافعی رحمت الله علیه په یاد ورته تیر کړه. نن بیان دے د امام مالک رحمت الله علیه. عزیزانو امام مالک رحمت الله علیه دا عربی النسل دے. لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فارسی النسل علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیشنګوئی کړي وا چې فارسی النسل یو سړی به د اسلام چراغ دومره بلندی چې تر قیامت پورې به د هغې څوک مثال پیدا کولی نشي. په دې باندې د ټولو ائمه محدثین او فقهاو تقریبا اتفاق ده چې د پیغمبر د دې پیشنګویۍ نه مراد چې ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. ځکه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه الله پاک کم کار په باب د دین کې اغسته ده داغه مثال به تر قیامت پورې په دنیا کې څوک پیدا نه کی. عزیزانو دته د علم سره سره الله پاک قوت اجتهادی او قوت دماغی دومره لوی ور کړو چې داغي مثال نو. ابن ابي ليلى دا د ډېر لوی علم خاوندو او د بادشاہ قاضیو. نو ابن ابي ليلى په لار روانو او یو سړی بل سړی ته کنزل وکړه. کنزل دا ورته وکړه چې ابن الزانیتین
او د دوو زناکارو زویا. ابن ابي ليلى فوراً خپل دارو قضا ته لاړو او پولیس یې راولېږلو. دا سړی ونیو، دا ځان ته پیش کړو چې تا سره څه ګواهان شته چې د دوو زناکارو زوی دی؟ هغه ورته وی چې نه صاحب ګواهان نشته. ابن ابي ليلى حکم وکړو پټکی چې د فوراً اتشل دوره ووهي. ځکه چې د یوې کنځلې په بدل کې اتیا دورې دي او تا دو کنځلې کړې دي. ابن الزانیتین د دوو زناکارو مور او پلار دواړو ته د زنا نسبت کړی دی. نو کنځلې دوه شوې، نو لہذا پتا دوه حد جاری کیږي، اتشل دوره ووهي. ابن ابي ليلى چې دا حد جاری ک، امام ابو حنیفه لاله ته پته ولګیدا چې ابن ابي ليلى یو سړی ته سزا ورکړه او داسې ورکړه. امام ابو حنیفه فرمایل چې ابن ابي ليلى باندې د خدای رحم وکي، په دې یو فیصله کې دوه غلطۍ کړې دي. فیصله یو ده او غلطۍ پکې دوه کړي. کمی امام ابو حنیفه ورته فرمایي چې همیشه د پاره سزا چې دا هغه په الفاظو ورکړل کیږي. ابن الزانیتین لفظ یو دی، معنی دو دی. نو چې لفظ یو دی نو دا سړی د یو سزا مستحق د اتیا دورو اتشلی نوی ورکول پکار. دویمه خبره غلطی دا ده چې دې سړی لسزای اتشل دوری لگاتار ورکړي، په یو ځای اتشل دوری ووالو. مسله دا ده چې دوه حدا په یو سړی باندې لازم شي، دوه حدا. نو یو حد چې ووالی شي نو بیا به څو ورځې پرېښوی شي چې دا زخمونه جوړ شي، دی په آرام شي، بیا به په بل حد جاری کیږي. نو ابن ابي ليلى په یو ځای په دوه حد جاری کړ. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه قوت اجتهاد چې د بادشاہ د قاضیانو په فیصلو کې به غلطۍ راایستي. ابن ابي ليلى بادشاہ ته شکایت وکړ چې زه خود نه ډېر تنګ یم. ارزه لانجه جوړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لاړو مکه معظمه. مکه معظمه ته لاړو، الته خلقو ته پته ولګیدا چې ده په امام پسې رستو الحمد نه وای. دا یو بل باس ده او بل اختلاف ته د احناف او د شوافیع په منځ کې. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې امام پسې به تولاړي نو الحمد بوي، او د امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې امام پسې برستو تقرات نه وي، چپ بولاړي. په مکه معظمه کې دا شوافی وغیرہ ورپسې کوټه کې ورسره دي او ورپسې راغله.
ویل دا تا ویلی دي چې امام پسې برستو الحمد نه وای. اوس برا سره فیصله کې کینی دا کوته کې ګوري کنه. حدیث کې راغلی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. هغه منځ نه کېږي چې کوم منځ کې الحمد نه ویلې شي. او ته چې امام پسې به الحمد نه وای. امام سے برتوی چې الکه تاسو خو 2000 کسان یې، نو زه 2000 کسانو سره باس کولې شم. یعنی یو سره 2000 کسانو سره باس کولې شي. خو باس کوي خو یو سړی سره به کوي. نو 2000 خله در پسې وازی دي، نو 2000 سره به څه. هغه ورته وی چې خدا څومره کسانو سره کې، ویل یو کس منتخب کړي، یو کس چې هغه سره زباس وکم. دوی پکې یو لوی عالم کتلې ده او ورته وی چې دې بدر سره باس کړي. امام صاحب فرمایل چې دا سره به ما سره باس کوي وی چې او ویل کده او غټلا نو تاسو ټولو غټلې ده. ویل او چې مونږ ټولو غټلې ده. او ویل کده بیلو ده. وی کده بیلو ده نو مونږ ټولو بیللې ده، مونږ بزو. امام صاحب صادر په وګوا چولو روان شو. 2000 کسان ورپسې شو. ویل چرته ځي؟ ویل تاسو په خپل فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته. تاسو وی په 2000 کسانو کې دا سره تاسو منتخب ک چې د غټه تاسو غټه دا او د بیلات تاسو بیلات ده. نو د امام قرات تاسو قرات ته تاسو په خپل فیصله. دا عقل او فهم او دا دماغ. علماء لیکي چې امام مالک رحمت الله علیه چې دا عربی النسل او دا ذاتی طور د یمنو د نیکه چې ده دغه مالک چې ده دا د نیکه نامه وه. نو د نیکه چې ده مالک او دې باندې خبط سړی باندې راځي چې عربو کې دا دستورو چې پنوسی باندې به څه چل کولو د نیکه نومي خو پنوسی به د غور نیکه نامه خو اوس مونږ کې خو خزه وای چې هه د مړی نامه پې کې لکه چې مونږ هو کم کار سم دی. دغه مالک چې دا په سن 2 هجری کې د یمن نراغه مدینه منوره ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کو مسلمان شو. علماء وایي چې سیوا د بدر د جنگ نه په نورو ټولو جهادونو کې مالک رضی الله تعالی عنہ چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک په ټولو جهادونو کې. هغه نه بعد امام مالک رحمت الله علیه دا د مالک نو سیده چې نو سیو شنو خلقو په د خپل نیکنون کې
د پیدایش چې ده هغه په مدینه منوره کې شوه او پیدا کېدو نه بعد د شغل چې د لس اتو کالو په ژوند کې حدیث یادول په حدیث یادولو کې امام مالک رحمت الله علیه هغه سټیج ته ورسېدو او هغه علوم او فنون د حاصل کړه چې موطا امام مالک کې لیکل شروع کړ موطا امام مالک دا یو ټکی د یاد لرلو دی چې ذخیره حدیث را جمع کول او هغه له بیا د کتاب شکل کې ورکول دا په اسلام کې اول سره امام مالک رحمت الله علیه چې دا کار کړي اول کتاب په اسلام کې د قران نه بعد چې لیکل شوی دی نو هغه موطا امام مالک دا ډومبره کتاب اوس موطا امام مالک عزیزانو کزه قسم درته وخورم نو دروغجن بنشم چې په دې ټول صوبه سرحد کې په ټول صوبه سرحد کې شاید چې 30-40 نهایت 50 پورې علما به چې هغه په موطا امام مالک کوي په ټول صوبه سرحد کې او دې څومره چې خپګ دې د استاد په سر بیگ دی په ټول صوبه سرحد بیا د امام مالک رحمت الله علیه فقاهت چې کوم دی اوس یو مسله پیښه ده مسله دا پیښه ده چې یو سړی قسم وخوړو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د خزه پدری کانی طلاق ہے جنابت پیژنئ ستوي غسل کولو ته جنابت وایي کا ویښ عمر دې تیر کړو یعنی لفظ جنابت تاسو نه پیژنئ جنابت څه ته وایي خدای بندگان چې سړی غسل کې شي شپې احتلام ورته وشو یا خپلې بیبي سره هم بستري وکړه یا دې ته جنوب وایي خبره پوه شئ نو سړی دا قسم وخوړو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د خزه پدری کانی طلاق اوس بچکه تب ټول عمر غسل کی ګرځي او که غسل کېل ته در باندې خزه طلاقي وګرځي کنه لګ نری نری ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي هغه ته چې خبره پیښ شو هغه وی چې غسل بنه کوي که وکړو په خزه طلاقي.
خیال امراضی غسل بنک. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسکه کېده وې صاحب دا مسله په خد اوس بد سکی. امام ابو حنیفه فرمایل چې راځي چې د دې سړي علاج وکړو. یو سړی پوی کړی دی چې د دې دریاب په غاړه ته ودرېږه، زه به دا سړی دریاب ته غورځومه چې دی پکې یو دوه غوپې ووهي نو ته به فوراً راوباسې چې مړ نه شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سړی د لاس ونیو چې راځه که نه چې دا مسله ولټو، خو چې د دریای دجله غاړې ته وروستی دی غړک چې دیکای ورکړې ده، چې دیکای ورکړې ده دریاب کې اوس 2 3 4 5 غوپې ووالې، بل سړي ورټوپ کړه لامبوزنو هغه راوویستو ورته زه بچیا غسل دم پاک شو ښځه دم طلاقه نه شو. تاسو خیال ده ابن ابي ليلى ته پته ولګېده چې امام ابو حنیفه دا چلو کو. ابن ابي ليلى ورته دا څنګه چلو شو؟ نو امام صاحب ورته وی چې او ابن ابي ليلى په هر شي کې نیت ضروری دی، په هر شي، او په غسل ویستو کې نیت فرض نه دی. تاسو خیال راغی په غسل ویستو کې 3 سيزونه فرض دي، خوله کې اوبه اچول، پوزه کې اوبه اچول او ټول بدن لمدول. دا 3 سيزونه چې بے نیت لامده شي نو غسل وته. ابن ابي ليلى اکبک شو او چې د امام ابو حنیفه د علم جواب چې دی دا ډېر ګران کړ. دا فقاهتو د دې فقهاو او دا علمو د دې خلک. امام مالک رحمت الله علیه دا موطا چې ولي کله نو بیا به دا درس کوله، طالبان براتلو دا موطا چې دا به ورته د پڑھاوله. هارون الرشید بادشاہ هغه وی چې امام مالک ته وایي چې زما دربار ته راځي او دا موطا چې دا ماته لګا اوري. امام مالک جواب ورولېږلو چې موطا د پیغمبر حدیث دی، خلق حدیثو پسې ګرځي، حدیث چا پسې نه ګرځي. دی حدیث پسې زه ګرځېدلی مو ما حاصل کړي دي، حدیث ما پسې نه دي ګرځېدلی. نو د هارون الرشید ایمان ته بیا وګوره، آرا روان شو چې ټیک ده خلق علم پسې دي، علم خلقو پسې نه دي. ناراغه د درس ته نو بیا بله تقاضا وکړه. امام مالک ته وی چې کته دا موطا ما ته د دې عام طالبانو لګزان لوینو دا مهرباني بدی. امام مالک ورته وی چې کوم شی د عام خلقو د فائدې د پاره هغه په یو سړی نشي قربانې دی، دا درس د عام طالبانو د پاره دی. کله طالبانو په زمره کې کینه او اورې ډېره خدا کینې خپل لار واه بادشاہ ته وی. هارون الرشید بسر و چشم د امام مالک رحمت الله علیه دا فرمان قبول کو او باغی کې بناستو او حدیث به د بغداد بادشاہ ورتا یو قاصد راولېګل
چې بادشاہ وایي چې یو 100 ورځو له بغداد ته راشه. امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې زه اوزګار نه یم، زه نه یم اوزګار. قاصد لاړو بیا راو چې یو 2 ورځو له خو راشه کنه بغداد ته. امام مالک رحمت الله علیه جواب ورولېږلو چې 2 ورځو له نه چې یوې ورځې لم برابر نه. قاصد لاړو بیا راو چې د خدا بنده یو ورځې له خو راشه. امام مالک ورته فرمایل چې بادشاہ ته وایا چې زما د خدای په ذات قسمی چې په مدینه منوره کې د رسول الله په خوا کې 1 منټ زستا په ټوله بادشاہي ورنک. زه چې د په قبر په خوا کې 1 منټ تیروم نو دغه 1 منټ کټوله بادشاہي د بغداد راکې نو در بینک. عاشق دیته و رحمان بابا ته چاوي راځه دلته مولا راغله د جلسه د تقریر به پکې واوري. هغه څه چل دی و مولود شریف ته مولا راغله د تقریر به پکې کوي ته به واوري. هغه ورته له ول رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقا. رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقا چې غوږونی سي ناصح غوندې اوزګار تا. دا تقریرونه چې کوي دا اوزګار دي او زه د عشق په کار کې بندې ما نزو ورته اوزګار نه. امام مالک ورته وې زه داغه خاورو د عشق په تاک کې ناستم ستا بادشاہي ماته پکار نه ده او نه د بادشاہ دعوت ماته پکار. جلار شي کنه و زکه نظم چې د پیغمبر یو حدیث میں د بادشاہ نزدېکت ته نه پریدي. پیغمبر فرمایلی دي چې من خالط الملوک څوک چې د بادشاہانو سره خلط شي خوراک سکاک ناستا پاستا روابط تعلقات دا خلق غلط دین دی دا د دین غلطی. نو د پیغمبر دا حدیث چې ده دا مې د بادشاہ په دعوت باندې التتلو تنفری. عزیزانو د عشق دا عالم چې په ټول عمر کې سیوا د حج نه په ټول عمر کې یو شپه د مدینې نه بار نه ده کړې. یو شپه بیا په ټول عمر کې په مدینه منوره کې چرته په سورلای نه دی سور شوی چې دې زمکې لاندې زما محبوب پروت دی که زه په سورلای سور شم نو به لاندې راشي. یا رب بیا په ټولې زندګۍ کې په مدینه منوره کې پڼې نه وې پخپو کړې خپیابله به ګرځېده چې کومه ځمکه زما محبوب د خپو لاندې راغلې ده زما د خپې غوسې شي چې په هغه ځمکه به زه پڼو سره ګرځم.
د امام مالک رحمت الله علیه د عشق او د مینې دا عالم د دې بدل کې څه شی او بیا بدل کې څه د دې په بدل کې عرش په رسول الله سره ملاقات عرش په خو چې سترګې به پټې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به مجلس د 15 کالو په عمر کې عالم شوی او نه فقط دا چې د عالم شوی د 15 کالو په عمر کې بیا تصنیف د موطا امام مالک هم کړو بیا دغه موطا چې دا بد طالبانو ته درس کولا د لری لری اطرافو نه با خلق راتلو امام مالک رحمت الله علیه نه به موطا د کولا موطا چونکه د حدیث کتاب دی او په دې ټول کتاب کې فرامین دي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه